الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سورة النساء شروع ابتدا کې د انسان او د انسان پیدایش د جوړې نه د آدم علیه السلام نه د جنس نه د انسانانو خوریدل، بیا حکم د دیو چې د الله نه یره کوي، الله چې کوم حکمونه تاسو ته نازل کړي په هغې باندې عمل کوي. په هغې کې یو حکم د خپلولۍ د کټ کولو دی، په چې دې نه ویریږئ. خپلولي چېرته کټ نه کوي، پرې نه کوي، خپلولي پرې نه دی. یتیمانانو باره کې خبره وه د یتیمانانو مالونه ونه خورئ، داسې نه چې خپل وله ورکړي او د هغې هغه وخورې. نو ستا خو ستا دپاره پاک دی، حلال او طیب دی. داسې نه چې ته د هغه مال واخلې نو هغه ستا دپاره حرام دی، ناروا دی، خبیث دی. بیا تذکره د دې هم وه چې یتیمې جنکۍ بعضې پاتې شوي، نو که تاسو ورسره انصاف کولی شئ د نکاح په حالت کې، نو نکاح ورسره وکئ. که د نکاح په حالت کې ورسره هم بیا انصاف نشئ کولی، نو بیا یې په نکاح باندې ماخلئ، نورو زنانو سره نکاح وکئ. نکاح چې یو سړی کولی شي په یو وخت باندې په نکاح کې یې ساتلی شي، نو څلور ښځې ساتلی شي، دې نه زیات نه. بیا کله چې نکاح کولی کېږي نو په هغې کې مهر به لازمي. یو نکاح کولی بغیر د مهر نه، چې مهر به پکې نه وي، مهر پکې نفي کی د یې تذکره وکړي چې مهر به پکې نه وي او داسې، نو دا خو ناروا ده، دا نکاح نه کېږي. بیا یو سړي نکاح په وخت کې مهر نه ذکر کړی نو خیر دی نکاح کېږي. نو یو ذکر د نکاح دی، یو نکاح دا ذکر د مهر دی، او یو د مهر نفي کول او منفي کول او ختمول دي، د دواړو کې فرق دی. نو کله چې یو سړي د نکاح په وخت کې د مهر تذکره ونه کړه، مهر ونه ټاکلی شو چې دا دومره مهر دی، نو بیا به مهر مثلی به لازمیږي، یا به دې په منځ کې سمجوته کوي او هغې سمجوتې مطابق به د دې مهر مقرر کولی کېږي. مهر دا لازم دی په نارینهو باندې، دا د ښځو حق دی. که ښځې خپل حق په خپله باندې سړي ته پرېږدي نو پرېښودی شي، لیکن په هغې باندې زور او جبر، هغې تنګول وغیره د بعضې نورو ځایونو کې راځي چې هغه ناروا دي. وروستو دې صورت کې هم دا خبره را روانه ده چې داسې مه کوئ چې تاسو زنانه تنګوئ، او ورسره دا خبره هم کوي وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. که تاسو له یوه غټه خزانه ورکړي نو بیا هم د هغې نه به څه شی اخلئ نه. نو د زنانو تنګول دا خو صنف نازک دی، کمزوری مخلوق دی، نو د هغې تنګول په دې باندې سړی ښه نه ښکاري. دارنګې اولاد پاتې شوی دی، یتیمانان دي، کمزوري دي، بې عقله دي، نو د هغې مالونه ستاسو سره دي، نو هغې له د هغې نه ورکوئ، خوراک خرچ خوراک وله ورکوئ، پیزار جامه ورکوئ، او په دغه وخت کې وخت په وخت باندې خبره ورته هم کوئ. ولې انسانانو کې ډېر داسې بیا پې نور ورته شیطاني کوي،
ولکه مال نه ټول هغه ته راخلی ولینا ته دا ولینه کې ته دا ولنه کې کیس په ولنه داخله نو کله کله داسې خبرې نو خبره وسره مخکې نه کوا چې ستاسو مال ما سره پروت دی ستاسو څومره پکارېږي زه به تعالی در کوم او کله چې ته لوی شوې نو بیا به تا ته ستا مال ټول حواله کم د آیتونو کې اول نه دا تذکره به کوي یتیمانان دي واړه پاتې شوي دي نو هغې باندې وخت په وخت باندې امتحان کوي چې هغې کې هوښیاروالی راغلی که نه دی راغلی که هوښیاروالی پکې راغی نو هغې ته د هغې هغه مال حواله کوي ځان پردی مال هغې کې احسان مه ګاڼه کوئ پردی مال هغه دومره ښه شی نه دی بعضې وختونو کې د پردی مال د قرض اغستلو وغیره باره کې وچ پوچا سړی قرض اخلي د هغې په باره کې بدم بیان شي دي نو پردی مال دی نو هغه حواله کا دانګې په دې طریقې باندې خورم چې هغه دی خو لویږي او دی چې لوی شي نو ما نه به مال اخلي نو زر زر یې خرڅ کا زر زر یې ولګوه زر زر یې وخوره چې خبره خلاصه شي چې بیا درنه څه اغستې نه شي دارنګې د هغه مال دی نو هغه مال دغه مثلا جیداد دی پټی دی هغه ته خورې نو هغه د هغې طریقې یا په اجاره یا په برخې نو څنګه چې د هغې نه عام سړی په اجاره باندې پټی اخلي په سو باندې اخلي نو هغې باندې ته واخله دارنګې په برخه باندې اخلي عام خلک په سو باندې اخلي نو په هغې ته واخله که ته وله دقسې کې د الله دپاره کې نو خو ډېره ښه ده خو چې ستا نور وس نه رسي ته نو زما خو ځان له ما ته کړه ناسته ده زه چې دا دله کوم نو ځان له خپلو بچو له بسه کوم نو هغې باره کې وایي که ته غریبې نو د هغې مطابق اخله څومره چې بل سړي له ته په اجاره باندې ورکې یا په برخه باندې ورکې یا په بل څه طریقې باندې ورکولی کېږي بعضې څیزونه بعضې مشینان بعضې لکه ګاډی وغیره هغه هم ورکولی کېږي نو څنګه چې بل سړی د هغې نه فایده اخلي او هغه استعمالوي هغه ترې ځان له څه اخلي او د مالک له څه ورکوي نو هغه ته کوه بیا دا دې تذکره به هم کوي چې کله رشته دارانو کې څوک مړ شو نو په دې کې وروستو نارینه پاتې کېږي زنانه پاتې کېږي واړه پاتې کېږي نو دغه چې څومره پاتې کېږي نو د نارینهو پکې ځان له جدا مستقل حصه ده د زنانو ځان له مستقل حصه ده هغه څیزونه چې کم پاتې شوي دي هغه لږ دي او که ډېر دي تر دې پورې چې بعضې خلک خبره کوي ستن تار پاتې شوي دي نو دغه ستن تار دا ګورستا نه دي دا چې کم سړی مړو دا د هغه سړیو نو دا په میراث کې دي دغه ستن تار د هغې حساب کتاب به کېږي او د هغه به بیا یو طرف ته وځي کټ کولی کېږي خو نه بعضې څیزونه داسې چې هغه کټ کولی کېږي نه بیا به د هغې قیمت لګي نو دغه ستن ده هر څه قیمتي چې دی د هغه به په قیمت کې حسابېږي یو تن ته به هغه حساب شي بل ته به د هغې بل شی وځي بیا ورپسې یو خبره بله ذکر کوي چې کله سړی مړ شوی دی دلته کې ورثه پاتې دي نو د دې دوه حالتونه یو خو دا ده چې کله تقسیم کولی کېږي نو تقسیم په وخت کې نور رشته دار هم راشي نو یا لکه ولې نو دا زمونږ د تره زوی نه و نو موږ له پکې هم راکوي که نه اګر تره زوی خو حساب نه رسي بل وایي ولې دا زمونږ د ماما زوی نه و کله وایي دا زمونږ ماما نه و کله د پلانکې نه و نو که دا هر څه چې نو میراث کې حصه چې کومه مقرر ده هغه د 10 آیات نه وروستو ذکر کوي به انشاءالله دلته کې به وایو لیکن دلته کې دا خبره ذکر کوي چې هلته کې تقسیم کولی کېږي په دې کې نور رشته داران راغله یتیمانان راغله مسکینان راغله موږ له تیم راکوي نو الله رب العزت وایي تاسو ټول ناست یئ حاضر یئ نو هغو له ته سلک ډېر د هغې د زړه دپاره ورکوي چې هغې خوشحاله شي په دې زمانه کې مخکې خو خلکو مثال چې ورکاو نو لږ به ورکاو 15 روپۍ 10 روپۍ وله ورکوي نو اوس په 15 روپۍ 10 روپۍ باندې کار نه کېږي خو څه وایي 1500 روپۍ 1000 روپۍ به وله ورکوي یا د دې نه زیاتې کمې
سماج دغه د وخت مناسب هغه ته تصور کوي دا تعالی موږ د خپل ځانه د خپل برخې نه درکړي دې کې په میراث کې خو ته حصدار نه موږ سره کم چې د میراث حصہ ده ناغه میراث خورو ته ملاویږي دویمه طریقه دای چې کله سړی مړ شو اوس به دې کې یتیمانان پاتې دي غریبانان پاتې دي واړه پاتې دي مال د وطن پلاس کې د مشر پلاس کې دی هغه ځان له جدا دی او دلته کې دا جدا دي ځان په یو کور کې اوسېږي او مال هلته کې د بل مشر پلاس کې دی نو اوس دې راله موږ له خو سره که که نه موږ سره د ډوډۍ درک نه لګي موږ څه وخورو هلته کې دغه ورځې دي هغه لکه موږ تقسیم خو نشو کولی نو الله رب العزت وایي فرزقوهم منه څه وله ورکوي وایي دا اوس واخله په دې باندې خپله ګزاره روانه کا په دې باندې ځان له خرڅ خوراک صحیح هغه وکوي او بیا چې کله موږ د دې میلمنو نه وزګار شو د دې غم نه وزګار شو په قلاره بیا به کینو او دا به پکې بیا حسابو او یا دا وایي چې دا واخله دا دله زه خپل نه در کوم بیا به هغې کې تاسو مستقل برخه هغه په هغې کې ملاویږي دې تذکره به کوي الله رب العزت وایي هر یو سړي له پکار دي چې انصاف دی کوي ولې د بل سره ته انصاف نه کوي سبا بستان اولاد پاتې کېږي نو ته په هغې باندې به یریږي که نه یریږي هغې باندې به ستا سره دړ کوي که به نه کوي نو چې ته په خپل اولاد باندې څومره خفه کېږې نو د بل په اولاد باندې هم دقه شانتي خفه شه د یتیم د مال د خوړو خبره به کوي څوک یې چې په ظلم باندې اخلي په ظلم باندې خوري هغه جیداد دی که هغه مال دی که نقد دی که هر څه چې دي پرون یو خبره پکې ما ده هغه خیرات د دغې ډوډو که هغه ماښام خوري که غرمې خوري که سهار خوري که هغه پراټې خوري او که هغه بل څه شی خوري که هغه حلواګانې خوري او که هغه پولاونه خوري دا ټول دا د جهنم سکروټې دي د جهنم اور دی سو پورې چې په دې کې د یتیم حصہ ده یتیم حصہ دې جدا کړی شي خیرات څوک کول غواړي شل پیرې دي وکړي او طریقه ما ښودل وه ما ویلو چې ښه خبره دا ده چې پټ په پټه باندې کار وشي ثواب وشي او نام و نمود ریا دکلاوه دا پکې ونه شي سړی پټ په پټه به جومات کې کار وکړي پټ په پټه غریبانانو سره دې خدمت وکړي پټ په پټه مدرسې سره یې تعاون وکړي نو دغه زیاته ښه ده په نسبت د دې چې دی دیګونه پاخه کي او وریجې پخې کي او خلک راځي او خوري نو په هغې کې ډېر شی خپئ او لږ خوشحالئ دارنګې په هغې کې نورې خبرې پکې کولی کېږي د هغې تذکره څه بعضې شوې وه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح ازمیخ کوئ په یتیمانانو باندې تر دې پورې چې کله ورسي وخت د نکاح ته وخت د نکاح ته ورسي یعنی بلوغ ته ورسي فإن آنستم منهم رشدا نو کله چې تاسو محسوس کوئ د هغې نه هوښیاروالی فادفعوا الیهم اموالهم نو ورکوئ هغې له د هغې مالونه د هغې مال نه ستا سره دی نو دا ورته حواله که ورپسې وایي کله چې ورکوئ نو ګواهان پې هم کېنوئ ښه فادفعوا الیهم اموالهم ولا تاکلوها اسرافا وبدارا مخورئ دې مال د یتیمانانو لره اسرافا په زیاتی باندې وایي بدارا او په تلوارې باندې چې ته اسراف کې یو ځای کې پیسې لګي کار کیږي په 10 روپۍ باندې کار کیږي او ته په 11 12 او 15 لګې نو دا خو د یتیم د مال سره زیاتې کول ني د یتیم سره زیاتې کول ني نو داسې مه کوه په اسراف باندې مه کوه ولا تاکلوها اسرافا مه خورئ دې له په اسراف سره په زیاتي سره په ظلم سره وبدارا او په تلوارې سره یکبرو د دې یری نه چې دی به لوی شي ومن کان غنیا فلیستعفف څوک چې ستاسو نه غني نو هغه د ځان بالکل بچ ساتي هغه د یتیم د مال نه بالکل نه خوري ومن کان فقیرا او څوک چې غریب فلیاکل بالمعروف نو پکار دی چې خوري دی هغه د عرف مناسب عرف مناسب مخکې ما خبره وکړه چې یو پټی دی هغه عام طور باندې په اجاره باندې یا په برخه باندې په څو باندې نور سړی خلک اخلي په هغې باندې ته واخله که نه فاذا دفعتم الیهم اموالهم نو کله چې ورکوئ تاسو دې ته مالونه د دې فاشهدوا علیهم نو ګواهان طلب کوي په دې باندې ګواهان پې کېنوئ سبا د باندې بیا دعوه ونه کي
چې موږ له زمونږ پیسې کې دې ډېرې او د موږ له راکړې لګې او کله به وایي موږ له څه راکړلی خلک خبره کوي خوړلی خوراک بیا هیري نو ځان بچ ساته دې لپاره چې د یتیم د مال تا باندې په دنیا کې هم خبره را نشي نور څه چې دی خو الله ته معلوم دي که تا څه کړي خو الله ته معلوم دي نو د هغې د قیامت د ورځې د هغې حساب کتاب نه هم ځان بچ ساته او د دنیا د حساب کتاب د خلکو د بدنامۍ نه هم ځان بچ ساته وکفا بالله حسیب او کافي دی الله حساب کوونکی الله وایي دا حساب کتاب تو کا د دوه تنو په د گواهانو په مخ کې وکا د مشرانو په مخ کې وکا دا ته حواله کا خبره نن نزه ستاسو نه بالکل خلاص وکفا بالله حسیب کافی دی الله حساب کوونکې الله وایي که خو دې پکړي ټول هر سماته معلوم دي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د نارینو د پاره برخه د هغه نه چې پرې خو دي مور او پلار او رشتہ دارانو وللنساء نصیب او د زنانو د پاره برخه د هغه نه چې پرې خو دي مور او پلار او رشتہ دارانو مما قل منه کسر د هغه نه چې کم یو کزيات مال پرې خو دي نو لګي پرې خو دي او کړي پرې خو دي کچا پرې خو دي صرف یو کوټه پرې خو دي دا کچا پرې خو دي کوټه هم نشتی سه مال د کې کټو ندي بسو ندي دا استنتار وغیرہ دا جامع جوړې وغیرہ پاتې کړلی نور څه نشتی د کور لوخي لرګي دي دا میراث ته دا هم تقسیمي کې په دغه طریقې باندې بعضی کسان داسې تیر شي دي هغه لکه ما سره میراث کې څه شی دی یو دا زما چې کوم صادر می اغوسته دا یو دا دی یو پیاله ده دا هغې غټانو خلکو چې هغه بادشاهانو هارون رشید د دوره خلک هغه کې بعضې خلک دنیای پرېښودي وه نو ما سره یو دا قرآن دی چې زه پکې تلاوت کوم یو زما سره دا پیاله ده چې دې کې زه د اوبو وغیره استعمال کوم او یو دې مې صادر دی صادر خدا دی چې دا به زما کفن شي او دا لوټه چې دا لوټه ده او دا قرآن دی دا به زما پلار لو رسوي مما قل منه او کسر دا لږ یو که ډېر هر څومره چې که ډېر دی څونه جیدادونه دي هغه په جریبونو باندې دي که په ایکړو باندې دي که په هر څه باندې چې دي څومره دي هغه ټول به تقسیمېږي نو برابر سرابر به تقسیمېږي زنانو او نارینو باندې نو نارینو د پاره پکې هم برخې دي نو زنانو د پاره پکې هم برخې دي مما قل منه او کسر د هغه نه چې کم یو که زیات دارنګې کله مور او پلار پرېښودي او که نور رشتې دارانو پرېښودي هغه د میراث حصې الله رب العزت مقرر کړلی هغه طریقې باندې د هغې تقسیم به کېږي نصیبا مفروضه دا برخې دي مقرر وإذا حضر القسمة أولو القربى کله چې حاضر شي تقسیم ته رشتہ داران یتیمانان مسکینان خبره مخکې ما وکړه یتیمانان راغلو غریبانان راغلو مسکینان راغله نو فرزقهم رزق ورکي هغې له خوراک ورکي هغې له د هغې نه مال ورکي هغې له د هغې نه وقولوا لهم قولا معروف او وینا ورته کوئ وینا ښایسته وینا ورته وکړه لکه دا تاسو راغلی یئ دې کې خو ستاسو د میراث برخه نشتی دا تاسو له موږ صدقه درکړه دا واخلئ او تاسو لرې شئ تاسو ځئ موږ به ځان له خپل تقسیم کوو او بل هم خبره دا وه چې کله حاضر شي د تقسیم د پاره رشتہ داران یتیمانان مسکینان غریبانان راغله هلکه موږ سره څه نشته موږ له زموږ پلار خو جیداد پرېښودی دی که نه مال یې پرېښودی موږ له ترې راکړه ټول یې ځان سره نیولی موږ به څه خورو کله وایي موږ خو په خاورو باندې خو نه پایو که نه موږ له ترې راکړه ته نه هغه له څه ورکي د خپل جیب نه څه ورکي وایي دا واخلئ دا بیا په هغې میراث کې کټ کوو یا دا واخلئ او دا ستاسو هسې شو ستاسو به خپل ځان خپل گزاران روان کی او میراث تاسو بالکل برقرار پروت دی هغې باندې هغه وروسته چې کله تقسیمېدو تاسو ټول هر څه مخامخ کو دا پکې نه حساب و خیر دی دا پکې ستاسو وقولوا لهم قولا معروفا وینا ورته کوئ وینا ښایسته وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم پکار دی چې یره دی کوي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچره پرېښودي به دي د خپل ځان نه وروستو ذریة ضعافا اولاد کمزورې خاف والی نو دوی یره کوي په هغې باندې ته په خپل اولاد باندې یره کوې نو ولې پردي اولاد باندې هم یره وکړه که نه د هغې سره هم ترس وکړه فلیتقوا الله نو پکار دی چې یره دی کوي د الله نه وليقولوا قولا سدیدا او خبر دی کوي خبره صحیح خبره دی کوي صحیح دی کوي ټیک دی کوي برمحل دی کوي خبره برمحل کوه بې ځایه خبرې مه کوه ټیک خبره کوه صحیح خبره سیده خبره کوه
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو په ظلم باندې خوري د یتیم مال راتروړي په زور تی اخلي اگر څوک چی د مړی مال له هغه اخلي په زور باندې په بعضی طریقو باندې په هلو باندې اخلي یو مولوی سے وہ اگر آگے وی ستاسو پلار می ولیدو ډیر خو یخ ولا کېدو دا جمع دی کنو یخ ولا کېدو یال دکی هغه کور ته لاړ داغه یو صادرو بیا صادر ور راوېس مولوی سے لاړ خوشاله سورځ رستو راغې وی پلار خوشاله خو برابرو خو پیزاری نو خپل بو هغه کور ته لاړ مور ته وی سړی راغله مولوی صاحب راغله او داسې خبره کوي ما استاسو پلار خوب کې لیدل او هغه دي سیو خپل بو بوټان ولا ورکړه بوټان ولا ورکړه مولوی صاحب لا بوټان ورکړه بلو ته چا چلو خو دو هغه ته ډیر خو ودا پلان کې کمزور کمی پکې وا اسی څه شاتور غوند ښکارېده هغه واسکټ اغوستو ډیر خو ښکارېده هغه څه شاتور غوند ښکارېده چا ته چل خو ولې وته وی بیا راغې نو داسې وته وایخه یا چې راغې مولوی صاحب راغې بار ناشته بیٹک کې دا خبره وکړه کور ته راغې هغه ته پسې وته ناوت وی موږ هم بیګا یو خوب لیدلو هغه باندې دړ براته په زنګون باندې موږ به په داغي خو دوخه نا وس پر موږ ور کې خو دې ګرميږي او تلک صبر وکړه دا چې موږ پیزار تعالی درکړو دا هغه ته ورسېدو اپ صادر وته ورسېد دا ټول هر څه وته رسی جستا په زنګون مې دا داغ کیدو کنه دا هم داغه دړ بخشي ا دې دنه لاړو چې واپس راوت مولوی صاحب نو بیا دا سي نور غني قصې دي د مړی مال هغه په حلواګانو پراټو باندې په دې وریجو باندې په دې خیراتونو باندې چې سو خوري سو پورې چې د یتیمانانو مال د یتیمانان پکی نو دا خیرات خورل دا حرام دي یو پیره داسې شی وا سګسان مولیان راځم شي دي سړی مړلې واړه یتیمانان پاتې دي خزم بډای دا خزه خیرات کړل و خیر اغستی دي وغه په خو دي ورجه پخکړلی پدې کې زمونږه استاد شیخ مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه ته بګم دعوت ورکړل هغه زه خو دې شي نه زمو نه لاړ بشم مست خزه خپکیږي گاونډي دا حال دغه چې دې کې نه استو یا دغه ته بډای ته وې ابې ته د نزا او دلته موږ خدمت بکو خیر دې ته ستاب مخ کې دا نه شو خړې هغه بسم الله کوي شیخ سی بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بیا به چا پلار لاس ور وړو الته کې هغه یتیمانانو واړه هغه ته راشي هغه ته خوري شیخ سی په خپل باندې هغه وخت راغستي او دغه ورکړي او وړو باندې او خورولې استادان مولیان هغه دغه سي پاسې دغه سي لاړ بډای چې راوته وخت خوري شي دي او نور سنو دا اوريجي هغه ته چالاس نه اور وړي تاسو ګولې بیا هغه منګلا شیخ سی بته ځان وې بیا هغه خپه شوې بیا هغه منګلا کله چرګان لاله منګلا دلته یو څه وخت راغړلی وې دې سي چلوګه چې دا واړه دي یتیمانان دي په دې باندې خوراوات څه خیر او خیرات کې سکے په دې باندې خوراوه په دې باندې خیرات کیږي هغه ښا وېزو بیا نن نفس پلان کې یمو کمادا چلو کوی په دې مولیان می بیا چترا وستو دی بنران دې وړو باندې بخوروم دغه وړو باندې خورول پکار دي یتیمانانو باندې خورول پکار دي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانانو په ظلم باندې ناک دغه دي کد د چا چې سمره وس رسی خلک وای کفر د توانه پوری دي چا چې سمره وس رسی په یتیم باندې کوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو اخلي مال د یتیمانو په ظلم باندې انما یاکلون فی بطونهم نار یقینا دی چې خپل خېټو ته ور وسيصلون سعیرا اخا مخا داخليږي بدی جهنم ته وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح ازمیخ کوي امتحان کوي په یتیمانو باندې تر دې پوری چې کله ورسی وخت د نکاح ته مطلب دا کله کله 10 روپۍ 100 روپۍ ولا زیاتی ورکا چې دې سیل کوي بل ته پوسو کا ورګه پیسو سره چل کړو نو دی وای ما سره پیسې پرتی دي ما خو هغه 10 روپۍ ضرورت لګول نو را ټولې پرتی دي دا سړی خده او خيار دی بیزا پیسې نه لګي اچ ته پوسته وګي نا ټولې دوړه کړي نو دی لا خيار شي نه دی ښا وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح امتحان کوي ازمیخ کوي په یتیمانو باندې تر دې پورې چې کله ورسی وخت د نکاح ته یعنی بلوغ ته حت فإن آنستم منهم رشدا کتاسو محسوس کوي داغي نو خيار والے فتفو الیم اموالم نور کوي اغه له داغي مالونه ولا تاكلوا اسرافا او مخري اغه لره په اسراف سره و بيدان په تلوار سره په تادی باندې مخري اي يكبروا زر دې غټ غټ نوړې ته واخلې کده لویږي او وس براشي خابه من اخلي اي يكبروا داس نه چې دی لوشي ومن كان غنيا سوچي غني فليستعفف نو دې نزان بالکل بچ ساتي ومن كان فقيرا سوچي غریب فليأكل بالمعروف نو پکار دي چې خوري دی هغه د عرف مناسب فإذا دفعتم إليهم أموالهم کله چې ورکوي تاسو هغه مال نو داغي فاشد عليهم نو گواهان طلب کوي پاغي باندې گواهان پکې نه وي وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب کوونکې لرجال نصیب مما ترک الوالدان د نارینو د پاره برخې دا نه چې پرېخو دي مور او پلار او رشتہ دارانو وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون او د زنانو د پاره برخې دا غنا چې پرېخو دي مور او پلار او رشتہ دارانو مما قل منو او کسر دا غنا چې کم یو کزيات نصیب مفروضه دا برخې دي مقرر و اذا حضر القسمت اول القربا کله چې حاضر شي تقسیم تر رشتہ داران یتیمان مسکینان فرزقهم رزق ورکی اغله داغینه وقول لهم قولا معروفا او وینا کوي اغه ته وینا خيستا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم پکار دی چیرې د کې هغه کسان کې چې پرې د خپل ځان نرستو ذریاتن ضعفن اولاد کمزور ہے خاف عليهم دی یره کوي باغی باندې فلیتقوا الله پکار دی یره د کې د الله نه وليقولوا قولا سديدا پکار چې وینا دی کوي وینا صحیح ان الذين یاکلون مال یتاما ظلما یقینا کسان چې خوري مال د یتیمانو په ظلم باندې انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی چې په خپل خېټو کې ور وسيصلون سعيرا او خامخا داخلي کې به جهنم ته ور ته وزیر پار د سوزیدو دنیا کې ورم خېټه دا چول نه دی ور په ور باندې کټ کیږي وي وس په پرې کوي کنه نو دلته کې ور دی نو آلته کې ور به توزیخه الله رب العزت ته موږ وساتي الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله.